من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة النور سورة مومنون پا ابتدا کے دا اہل فلاح او دا اہل ایمان ذکر اشو چی ایمان والا خلق کامیاب دی او بیائے دا ایمان والاو صفات ذکر کرل تقریباً سوارلس او پا آخر دا صورت کی ہوئے چی لا یفلح الکافرون کافران ناکام دی او دا غی دا ناکامی اسباب بیان کرل. آخر دا صورت کی ورسردام ہوئے چی انسان بیکار ند پیدا شے بلکہ د ذمہ ذمہواری دا اللہ دا طرفنا چی اللہ دمانے سا قوانین لگولی دی او د هغه قوانینو پابندی اصل کې د کامیابی معیار دی. نو په سورۃ النور کې د قوانینو تذکرہ دا چې هغه د معاشره د اصلاح د پاره قوانین دي. سورۃ النور کې قوانین وو او پاغي کې قوانین دي او سورۃ النور قوانین دا اجتماعی قوانین دی، معاشرتی قوانین. سورۃ المومنون کے زیادہ تر انفرادی خبریں وے دا انفرادی دا مسلمان اصلاح دا پارا. دا سورۃ النور دعوت صد باب الفحشاء والتهم دا فحشات او دا تهمتونو دروازه بندول چې دا اسباب نمانی کولو سرا. نو خلاصہ دا صورت دا چې صورت کی شپږ خبری ذکر کئی. اولنی آیت کی ترغیب دے، دین رستو لسم آیت پوری سلور قوانین ذکر کئی، سلور احکام، او بیا تر آیت نمبر 27 پوری منافقان لا زجرنا او مومنان لا آداب دی. سلورم تر آیت نمبر 35 پوری لس آداب دی او نمبر 5 آیت نمبر 47 پوری دعوت توحید دا او 3 مثالونا او 15 عقلی دلیلونا. شپگم آخر صورت پورے تقابل دے د مومنانو او د منافقانو د اوصاف او آخر کی بیادری آداب نور ذکر کئی د دفع الحرج د پارا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شاگرد او مشہور تابعی دے امام مجاہد رحمہ اللہ. ہغی حدیث نقل کرے دے چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور. چھ تاسو نارینو تا د سورۃ المائدی تعلیم ورکئی او زنانو تا د سورۃ نور تعلیم ورکئی. او بعد تفسیرونو د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو خط ذکر کرے دے چې باغ خط کې حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر لکھلے وا ان تعلموا نساءکم سورۃ النساء والاحزاب والنور. چې تاسو مسلمان زنانو ته د 3 سورتونو تعلیم خامخا ورکئ، یو د سورۃ النساء، بل د سورۃ نور او دریم د سورۃ الاحزاب. نو سورۃ نور کے
چې کوم واقعې ته اشاره ده هغه به مخکې راشي. واقعه د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د تهمت واقعه داغي براءت الله ذکر کړي دي او په هغه موقع باندې چې منافقانو سکړي وو هغه ذکر کړي دي او مؤمنانو د پاره آداب دي چې کوم منافق په یو معاشره کې یو پاک لمن مسلمان بدنامي نو مسلمانانو لا داغي مطابق س رویه اختیارول پکار دي. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات. دا اولنې آیت چې دے راتلون کی احکامات مانی عمل کولو دا پارا ترغیب دے. سورة من هذه سورة او تنوین پکې د تفخیم د پاره ده چې دا یو عظیم الشان صورت ده. دا یو ډیر لوی صورت ده. لوی والے وی د دین بس ډیر لیوی چې انزلناها مونږه پخپلا نازل کړي ده دا صورت. وفرضناها او فرض کړه دې مونږ دا صورت معنا عمل د صورت په دې صورت معنی عمل درآمد مونږ فرض کړه. وانزلنا فيها آیات بینات او نازل کړي دي مونږ په دې صورت کې واضحه آیاتنا واضحه احکامات. د احکامات د نازلولو مطلب سره لعلکم تذکرون دی د پارا چې تاسو یاد کړئ د الله احکام چې تاسو د الله احکامات یاد کړئ. نو په دې آیت کې ترغیب شو راتلون کی احکامات باندې عمل کولو. اول حکم ذکر کړئ الزانیة والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. دا اول حکم دے. اول حکم د انسداد زنا د پارا کوي تاسو خپل معاشره پاکول غواړئ نړمبه به پکې دا حکم جاری کړي. دا حکم به پکې نافذ وي انسداد زنا. هغه حکم څه دی چې که یو مسلمان نارینا یا زنانا پاغی باندې زنا ثابت شوا نو هغوی لبا سزا ورکوي. فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. سل دوری او سل کوڑی هغه ته به وهل کیږي دا سزا ده. بلکې داسې وایي چې زنا چې چانا سردد شوا نو دیبا په دو حال نه به خالی نه وي. یا خو به دا واده کړی وي یا غیر واده کړی به وي. که واده کړی و نو بیا خو د هغه سزا ده رجم چې هغه په صحیح احادیثو کې ذکر ده سنګسارول. او که د ناواده کړو نه دا جرم سرزد شو نو بیا دا سزا ده چې کم صورت نور په دې آیت کې ذکر ده. فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. لیکن دا محلو چې کله زنا په هغوی باندې ثابت شي او بیا د زنا د ثبوت 2 صورت دي. یو دا چې هغه په خپل هغوی اقرار وکړي چې موږ نه دا فعل شوی دی. لکه داسې واقعات هم شوي وو د نبي علیه السلام زمانه کې چې کله قاضي ته په خپله څوک راشي چې موږ نه دا کار وشو په موږ باندې حد جاري کوي نو هلته نبي علیه السلام هم عملا داسې کړي وو او تعلیم هم دا دی چې دی به یو دم د هغه خبره نه مني. لکه مخکې ما تاسو ته ویلي وو که نه چې دا حدود دي. حدود دې ته حدود وایي. شرعي مقرر سزاګانې دا د الله د خوا نه مقررې دي.
شرعی سزاګانو نافذ کولو کې اصل صد جرائم مقصد دی، د جرائمو کنټرول کول مقصد دی. دا د اسلام مزاج دی. قانون او سزای ډیره سخته، لیکن د هغې په تنفیذ کې مراحل چې دي هغه بیا ډیر سخت دي. مثلا لکه سل کوړي دي یا په واده کړو باندې سنګسار دی، خو دا به څنګه را ثابتېږي؟ تر هغې پورې رسېدل چې دي هغې لم ډېر مراحل طی کول دي. دا نه چې بس یو سړی راغی د اقرار یې وکړو بس سمدستي سنګسار یې کړه، داسې نه دي. بلکې نبی علیہ السلام تېنه یو خوا مخ واړو بل خوا مخ واړو، ورته ووایي چې کیدی شي ګوره تا به داسې نه کړي داسې. ځکه مطلب دا دی چې یو سړی پیمانه شو خپل په فعل، نو د شرعي سزا دغه مطلب وکنه، خامخا هغې وهل مطلب نو. خو چې کله پې اقرار یې وکړو نو بیا به لا تاخذکم بهما رافتن، بیا د اسلام نظر په دې کې د دې نورو خلکو په شانتې نه دی چې خیر دی خیر دی. زموږ د عام خلکو ډیر همدردي مجرم سره وي، د جرم نوعیت ته موږ نه ګورو. وای خیر دی یو ځل یې غلا وکړه لاس ترې نسله کټ کې، دا ټول په دې مجرم باندې مهربانیانې دي. اسلام د جرم نوعیت ته داسې ګوري چې یو له لاس کټ کا چې سل ترې نه بچ شي، د سلو دپاره هغه عبرت شي نورو دپاره. نو اسلامی سزاګانو کې دا حکمتونه دي. غیر اسلامی سزاګانې لکه مونږ څخه چې دي، تاسو وګورئ یو د چرګو غل به لړ شي او هغې به بیا پوره غل د جیل نه بیا راوځي، بیا ورته هغه کرتبونه یاد شي چې بیا هغې پوره غل وي، بیا ترې ټوله معاشره تنګه وي او څه وله کولی نه شي. ولې چې دې سزاګانو کې عبرت نشته دی. نو الله وایي چې کله زنا پہ ثابت شوا الزانیت والزانی، او ما درته وویلې چې د زنا د ثبوت دو صورت دي، یو دا چې خپل اقرار وکړي او بل دا چې څوک پې ګواهي ورکړي. او ګواهي هم بیا داسې نه، ګواهي به هم وي د څلورو نارینهو، او ګواهي به هم داسې وي کالمیل فی المکحله چې بالکل عیان به لیدلی وي په سترګو، الو به د هغه ګواهي قبلیږي. نو چې کله دا کار وشي چې زنا پې ثابت شوه په دې دواړو طریقو کې نه په یو طریقه، نو بیا وله دا سزا ده. الزانیت والزانی، زناکار ښځه او زناکار نارینا چې کله پې دا زنا ثابته شوه فجلدو کل واحد منهما 100 جلده، نو دوری وهی دی که نه هر یو تا 100 جلدتن 100 کوړي. دا سزا شوه. مخکې وی ولا تاخذکم بهما فرافة فی دین الله، او را دی نشي پتا سمانی دی دواړو باندې سترس، دی مانی به ترس نه کې، د دې نورې معاشرې غم به کې چې کو د سره مې نرمي وکړه نو سبا به دوه شي، که دوو سره دې سره نرمي وکړه نو درې به شي، بیا به دا جرم داسې عام شي چې زموږ د لاس نه به وځي. دغه وایي لا تاخذکم بهما رأفة، را دې نشي په تاسو هېڅ ترس دی باندې، ترس دې در باندې نه راځي. فی دین اللہ، د الله قانون نافذ کولو کې. دلته دین بیا راغی دا خپل معنی کې. سورت یوسف کې تیر شي وو چې دین اصل کې آئین ته ویل کېږي. فی دین اللہ معنی فی تنفیذ دین اللہ، د الله دا قانون نافذ کولو کې تاسو باندې دی معنی سترس نه راځي. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، کتاسو ایمان لرئی پا اللہ او پر از رستی، کپا اللہ تاسو ایمان وی کنا
نو تاسو به دا ګڼئ چې دا حکم د الله دی او د الله حکم پوره کول ضروری دی. او که د قیامت پر ورځ باندې ستاسو ایمان وي نو تاسو به دا پوه شئ چې د قیامت والا سزا د دې سزا نه ډېره سخته ده. لہذا دلته پې سزا جاری کوي چې هغه دیا سزا نه بچي. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ او پکار دی چې حاضر دي شي د دې دواړو سزا ته یو ډله د مؤمنانو. معنا اسلام ما درته ویلې په سزاګانو کې نکالیت ته اعتبار دی چې د نورو خلکو د پاره یو عبرت جوړ شي، سبق جوړ شي. نو ځکه وایي چې دغه زناکارو له چې کله سزا ورکوي که نه نو خلکو په مخ کې ورکوي چې د نورو خلکو ته سبق ترې نه ملاو شي. نو ګوره بیا به د یو مجرم ته به د یو جرم سزا ملاویږي، لیکن آینده د پاره به ټولو له هغه سبق شي. نو په داسې طریقې سره د جرایمو روکتھام کیږي. انسداد د جرائمو په اسلامی قوانینو کې دی، غیر اسلامی قوانین جوړیږي وخت په وخت باندې. تاسو ګورئ او چې څنګه قوانین جوړیږي نو د جرم نوعیتونه هم سوا کیږي. د یو قانون جوړ کی نو مجرم د جرم نوعیت بل اختیار کی. نو سوخ هغه په هغه نوع باندې جرمونه کوي، د دې قانونونه زاړي دی بیا ولا یو بل بدل کی نو هغه طریقه بل بدل کی. ولی چې په دې سزاګانو کې نکالیت نشته د عبرت. الزانی لا ينکح الا زانیه او مشرکا، دا اوس دویم حکم دی. د انسداد زنا د پاره قومی سزا هغه خو د جرم د نوعیت سزا وا، دا ولا یو قومی سزا ورکي. سمانا د مسلمان دی د زنا والونا نفرتو کی تعلق دیتے نہ ختم کی. نو الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکا، زناکار نارینا نکاح نہ کئی مگر زناکار خز سرا یا مشرک سرا، او زناکار زنانا نکاح نہ کئی دی سرا مگر یو زناکار سڑے یا مشرک. زانی او مشرک یو دیا کرل، ذکا زناکار کا ناری نہ دے او کا زنانا عموماً چې دیتا اخپل حلال شے ورته حاصل وی کنا من واده کړي وی نو دی په یو اکتفا نه کوي. مانا واده کړي زنانا هغې ته یو صورت حلال دی چې خاوند دی، خو چې دا بد فعلی پکې راشي نو دا بیا په یو اکتفا نه کوي. دغسې حلال نارینا واده کړي دی په یو اکتفا نه کوي، لکه مشرک چې په یو الله اکتفا نه کوي کنه، نو دا ځکه دواړه جرمونه یو کړل، په دې کې دا یو بل سره اتصال دی. نو الله دلته چې کومه خبره ذکر کړې ده چې زانی د زانیه سره نکاح کوي، زانیه سره زانی نکاح کوي، نو دا یاد ساتي دا بطور قانون نه دی څه، یعنی دا څه قانون نه دی چې خامخا به داسې کېږي. دا یو اخلاقی خبره وکړه. یا بعد دې ته داسې وایي چې نفي د لیاقت فعل هغه په فعل سره تعبیر کو، معنی پکار داسې و، دا ویل داسې پکار و چې زناکار هغه سره زانیه لایق ده، زانیه سره زانی لایق ده. عموماً داسې کېږي چې جنس تمایله کېږي، خدا نفی د لیاقت فعل کله کله په نفی د فعل ذکر کوي، لکه مقوله ده وی السلطان لا یکذب، دا د عربی مقوله ده. دلته کې نفی د لیاقت فعل ده، مطلب د جملې دا دی چې بادشاہ دروغ نشي ویلې، بادشاہ سره دروغ لایقی نه دی. او دا مطلب نه دی چې بادشاہ دروغ نه وایي، زمونږ زمانه کې د ټولو نه صفات دروغ بادشاہان وایي.
دا مطلب نه دی. نو دلته کې دغه مطلب دی چې پکار او لایق خو دغه دي، خو کو معاشره کې د دین خلاف درته ملاو شي نو د قرآن دا خبره څه قانوني نه ده چې ته ووایې چې وګوره قرآن کې خود داسې دي او فلانی دیا کې خود داسې دي، نه دا قانوني خبره نه ده. ازانی او مقصد ته نه دا دی چې د دې شیز نه دمره نفرت په معاشره کې پیدا شي چې هر تن ته نه نفرت وکړي، دی صرف یو بل سره مجبور شي تعلق لپاره. وحرم ذلك على المؤمنین، او حرام کړي شوی دا ذالک دا زنا کول په مؤمنانو. ذالک اسم اشاره د الزنا ته ده، نکاح ته نه ده چې دا نکاح د زناکار دا په مؤمن حرام ده، نه ما درته وی دا قانونی خبره نه ده. وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء. دین مخ کې د زنا سزا ذکر شوا او دام ذکر شول چې زنا د ثبوت لپاره یا اقرار ضروری دی او یا بیا شهادت او گواہی ضروری دا، خو گواہی کې با سلور ناری نوی، د خد گواہی سره زنا نه ثابتیږي، سلور گواهان به سلور واړه بناری نوی، دا ضروری وا. نو اس بدی دریم حکم کې یو دغه ذکر کوي چې هغه ته د فقه په اصطلاح کې حد قذف وای، چې یو پاک دامن پاک لمنه ښځه باندې څوک د زنا تهمت لګئی. مقصد د دریم حکم دا دی چې زنا دا فعل خو پرېږده چې زنا دا ټکې نه دی، د دین دیم نفرت پیدا شي. څوک د یو بل ته د دې لفظ دا استعمال دیم یو بل لپاره داسې نه کوي، دا لفظ دیم نه استعمالیږي چې بیا د لفظ د استعمال نه مفهوم طرف ته ذهن لړ شي او بیا هغې عملی طرف ته ذهانونه لړ شي. داسې معاشره قرآن غواړي. نو د دریم حکم مطلب دا دی چې څوک دې په چا باندې د زنا تهمت نه لګوي. ها که چا په چا باندې د زنا تهمت لګو نو دا تهمت بوز دے ثابتی په سلور گواهانو سره. که سلور گواهان پی پیش کی او هغی په هغه طریقه سره گواهی ورکی چې کومه طریقه ده نو زه صحیح ده بیا خو ثابت شو، خو که داسې اونکو نو دی به په خپله مجرم شي، ده ته بیا قاذف ویل کیږي، دله بیا سزا ده د اتیاو درو، اتیا کوړی ولا ووهئ چې آینده لپاره تینا خلق سبق واخلی. څوک د چا په باره کې دا د لفظ استعمال یې ډونه کی. نن اسلامی قانون نشته، سزاګانې نشته، نو چې د چا په باره کې ذهن کې راځي نو بدنامي یې. ولی هر چا ته پته ده چې دلته کې خو د دې څه تپوس والا څوک نشته کنه، د عزت نفس او د حد کې توهین سزا خواړو د سره شته نه. نو الله دلته ذکر کوي حد قذف ورته وایي دیتا. والذین او هغه خلق یرمون المحصنات، والذین هغه خلق یرمونا چې بدنامه لګئی المحصنات په پاک لمنو خودو باندې. دا د خودو ذکر د عفت د وجې نه کړی دی یا د هغې د بې بسي د وجې نه، ورنه په دې کې پاک لمن نارینم داخل دی. معنی که یو نارینا په بل نارینا باندې د زنا تهمت لګئی نو سلور گواهانو سره به د هغې ثابتول ضروري وي، او که ثابت نه کی نو دته به سزا ملاویږي 80 کوړې. او که یو زنانه په بل زنانه باندې تهمت لګو نو دغه مطلب که زنانه په نارینه ولګو که نارینه په زنانه ولګو دا ټولو ته دا شامل دی. ثم لم یاتوا باربعة شهداء، بیا یې را نه وړل سلور گواهان، فجلدوهم 80 جلدا، نو کوړي ووهئ دوی ته 80 کوړي. یو سزا خو ورله دا شوه
چې فجلدوهم 80 جلدا 80 دوری ورته وهي ولی په یو سړي باندې د زنا تهمت لګولې ده بل سزا دادا چې لا تقبلوا لهم شهادة ابدا مقبل وی تاسو دی د پارا گواهی کلهم د دسې دی چې د اسلامی معاشرې د فردیت نه وخباسي دی د لکه اسلامی معاشره کې د مکلف سړي گواہی قبول ده خود چونکې په بل مسلمان باندې قذف او تهمت لګولې ده پاغي کې دتا سزا ملاو شو نه پاغي کې دروغجن ثابت شو نو الله وی لا تقبلوا لهم شهادة ابدا د گواہی به هیڅ چری نه قبليږي د اډو د اسلامی معاشرې سره سړې نه ده درم سزا و اولئک هم الفاسقون او دغه دینا فرمان د فسق حکم به پیولږي ها الا الذين مگر هغه خلق دا استثناء اوس د چا نه ده بعض علما فرمای لکه شوافی وغیرہ چې دا د لا تقبلون استثناء ده لہذا کيو سړی پچا تهمت لګولې وو د تبیا پکې سزا ملاو شو نو دې چې ترسو پوری توبه تائب نه دے نو بیا خو بوله گواہی نه قبل وای خو کو د دې ګنا نه توبه وکړه نو بیا به گواہی قبليږي لیکن احناف فقها فرمای چې نه دا استثناء د الفاسقون نه دا معنی دایمانه بعد فسق حکم جاری وی دا به فاسقان وی ترسو پوری چې دی توبه ونی خلی چې کله توبه وکړه نو بیا بعد فاسق ورته نوای د فسق احکام به پنه لګي لیکن گواہی خو به بیا نی قبولا ولی چې الله ویلو ابدن ہمیشہ به گواہی نی قبولا الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر هغه څوک چې توبه وکړه پس د دینه واصلحوا او عمل سم کو فإن الله غفور رحیم نو یقینا الله دې بخون کې رحیم مهربان الله غفور الرحیم دې چې دا قانون د قذف نازل کو نو د سمر خلقو د عزت خیال وساتو کدا قانون او دا سزا نه لکه زموږ معاشره کې نو چې د چا نه معمولی خبره باندې سړی خپای نو بس دا بدنامي و په لګي زګه څوک د تپوس والا نشته په دې حالت کې او بیا چې دا میډیا هم د سوشل میډیا نو الله زګه وای الله غفور الرحیم دې چې دا قانون نازل کو د ډیرو د عزت او خیال وساتو والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم دا سلورم قانون دے سلورم حکم تا د فقه په اصطلاح کی لعان ویل کی لعان د لعان مطلب دا وی چې یو سړی تا د خپل خذ متعلق د زنا د ارتکاب یقین دی معنا هغه ته دا یقین دی چې د دینه دا بدفعلی او غلط کار شوه په خپل په یقین دی یا خو په خپل سترګو لیدلی او یا دا هغه معشوم شوه دی او دته یقین وو چې زه دمره وخت پوری نیم نږدې شه نو دا معشوم د زنا نتیجه ده دته یقین دی لیکن دیکھو اس خپل خدي توای چې دا دی زنا کړی ده نو د زنا د ثبوت د پاره دلا سلور گواهان پیش کول دي او دغه سي د خدي او د خاون په منځ کې په دغه معاملاتو کې سلور گواهان پیش کول دا ناممکن ونه ده لیکن کدا څوک پر دیو نو بس بیا خو بده چپ شي وځه د بوي چې بس چپ شدګه چې سلور گواهان نشته کوس ني نه تپک ځان له صدا درته ملاويږي د قذف خدا خود خدي مسله ده د عزت مسله ده دیو دا خدا ځان سره ساتل ابن جی د غیرت تقاضا ده او نه ساتل ولا پکار دي نو دتی پریشانی کې نه بود د سعودي نو د لعان حکم راغی
چې داسې وخت کې د لعان حکم دی. مانس دی به دا مسله اسلامی عدالت ته پیش کی قاضی ته، او قاضی به بیا د دې مسلې کاروائی شروع کی. د دنه به تپوس کیږي په عدالت کې چې ته ووایا که دې خپل خبرې نه واړېدو نو گویا دې په زنا په دی تهمت کې مجرم ثابت شو، دروغجن ثابت شو، نو بره والا سزا د 80 کوړو به د باندې جاری شي. او که دې په خپل خبره باندې برقرار وي او ښځې په خپله خبره باندې برقراره ده، یوم د خپل خبرې نه واپس کیږي، نو بیا دا طریقه ده چې کوم دلته ذکر شي ده چې 15 قسمونه به کوي. دی به 15 قسمونه کوي، ړومبې 4 قسمونه به داسې کوي چې دی په خپله خبره کې رښتیا وایي، صادق دی. زه چې کومه خبره کوم په دې کې زه رښتیا یم. او 15 ځل به دی وایي چې که دا خبره دروغ وا نو په ما باندې دی د الله لعنت وی وی. دغسې طریقې سره به 15 قسمونه هغه ښځه کوي چې 15 قسمونه وکړل نو بس د نکاح تعلق ختم شو، خپل تفسیخ نکاح فیصله به وشي. والذین یرمون ازواجهم، هغه خلق چې بدنامه لګئی، تهمت لګئی په خپلو ښځو باندې د زنا، ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم، او نوی دوی د پاره گواهان مگر دی په خپله، دی صرف خپله دی، مانا د خپل د لیدلی دی، یا دی صرف خپله وایي چې دا دی زنا کړې ده، او حال دا چې 3 گواهان ورڅخه نور نشته، نو دیم د لپاره هغه قانون دی. ګوره دی قانون کې څومره فایدې دي. که دا قانون د سزا یره نه وی نو هر خاون به معمولی خبره باندې ښځه بدناموله چې ځان به یې ترې نه خلاصو، یا به ښځې خاون بدنام کړی. نه دلته هم دغسې اصول دي. الا انفسهم، مگر دی پخپلا، فشهادت احدهم 4 شهادات بالله، نو قسمونه دی کنا د یو سړي 4 قسمونه بوي د الله، انه لمن الصادقین، چې یقینا دی خامخا د رښتینو نه دی. والخامسة، او 5م قسم بداوي چې لعنت د الله دی وي په د باندې کدی و د دروغجنو نه. ويدرؤ عنها العذاب، او لری کوي د دې ښځې نه هم العذاب دغه سزا، د قذف دا سزا د ښځې نه هم لرې کوي. دا خبره ان تشهد، چې دا د گواهی وکړي 4 گواهانې بالله د الله، معنی 4 قسمونه دی کې به دا وایي چې انه لمن الکاذبین، چې یقینا دا خاون مې د دروغجنو نه دی. او 5م قسم به دا وي چې غضب د الله دی وي په دې باندې که هغې و د رښتینو نه. ولولا فضل الله علیکم ورحمته، او که نه وی فضل د الله په تاسو او مهرباني د هغه، او یقینا الله دی تواب حکیم. نو د لو جزا دلته پټه ده چې لبتلیتم بالفحشاء، تاسو به په فاحشاتو کې اخته شوئ. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، د دې د آیت نمبر 27 پورې منافقانو ته زجرونه دي، او په دغه آیتونو کې هغه واقعې ته اشاره ده. اوس 6م کال و د هجرت، غزوه بنی المصطلق ته نبی علیہ السلام روان وو، او په دې موقع باندې نبی علیہ السلام سره د ازواج مطهراتنا حضرت عائشہ و په سفر کې. حضرت عائشہ خپل واقعہ نقل کړي، وی لار کې قافله ایثار شوا شپې ته، نو سحر مز د پاره خلق پاسېدل، زه قضای حاجت لړما یو خوا،
هلته وی ما د خپلې خور حضرت اسمان هار راوړی و، نو هغه هار رانه پرېوتو، نو په تیاره کې مې هغه هار هغه ټولو را ټولو، کله یو خوا کله بل خوا، دې کې ډېر وخت ولګېدو. بعض اوقات انسان یو کار کې مصروف شي چې ودرېږه دلته وګوره دلته وګوره، پای کې ډېر ټایم لړ شي، خو ده ته اندازه ونه شي. زه چې وی واپس رالم نو قافله تلې وه. اوس ما دا سوچ وکړو چې که اوس زه قافلې پسې ځم نو ما ته پته نشته چې قافله په کومه لار لړه، نو په دې د شپې تیاره کې هسې نه چې لار خطا نشي. نو ما خپل ذهن کې دا سوچ وکړو چې زه به دلته کې ایساره شم، دا قافله چې بل د الله چرته کېناسته او چې کله دی هلته کې دی ته اندازه وشوه چې کجاوه خالي ده، نو دی به خامخا زما لټولو له دلته راځي ما پسې، نو زه هلته کې کېناستم. او کجاوي اوچتولو والا وی حضرت عایشه وایي چې چا کجاوه اوچتوله په اوښ باندې ږدله، نو زه هغه وخت کې وایي ډېره سپکه سپکه وم، من هغې ته اندازه نه ده شي چې کجاوه خالي ده که بنده پکې شته. نو زه وایي دلته کېناستم او د سترګې مې ولګېدې، نو اوده شوم. رستو د نبی علیہ السلام چې کوم ترتیب و چې یو تن به د قافلې نه رستو رستو راځي، هغې به ګوري چې قافلې نه څوک تن پاتې شوي د بیماري د وجې نه، د هغه تعاون به وکړي، د قافلې نه څه شی پرېوتی وي هغه به ورله راړي. نو په دغه وخت کې د صفوان بن معطل رضی الله عنه ډیوټي وه. هغې چې راغې هغه وکتل جوړه څه شی مې پروت دی، چېرته د قافلې نه شی پاتې شی دی، څه ګدړي مدړي ده. چې راغې او اچانک یې د حضرت عایشې باندې مخ باندې نظر ولګېدو، نو چونکې پنځم کال باندې د حجاب حکم راغلی و، د هغې نه مخکې خو حجاب نو، نو د حضرت عایشه پیجنده، نو د هیبت نه د خولې نه انا لله اوازونه ووتل. په دې باندې حضرت عایشه وایي چې زما سترګې کلاو شوې او ما حجاب وکړو، د ما ته خپله اوښه کېنوله، زه په هغې سوره شوم. او چې موږ قافلې ته ورسېدو څنګه، نو چې عبدالله ابن ابی چې رئیس المنافقین و په دې قافله کې موجود و، هغه چې حضرت عایشه وکته نو هغه ووی چې ستاسو د پیغمبر ښځه بچی نه ده علیاذ بالله. او دغسې نورو منافقانو دا خبره خوره کړه. 3 قسمه خلق جوړ شول. یو خو دغه منافقان وو، یو هغه مؤمنان مخلصان وو چې د دوی پروپیګنډې نه څه نه څه متاثره وو، لکه شاعر د نبی علیہ السلام حسان بن ثابت، مستخ بن اثاثہ چې د حضرت عایشې رشتہ دار و د حضرت ابوبکر صدیق. او دریم قسم عام مسلمانان وو چې هغوی خاموشي اختیار کړه، هیڅ چا سره حصه وانه چوله. د دریو واړو د پاره په دغه آیتونو کې احکامات دي، تعلیمات دي. لومبې خو چې چا دا جرم کړی و منافقانو هغوی ته زجرونه دي، او څوک چې پروپیګنډې نه متاثره شي وو هغوی دپاره احکامات دي. او دریم قسم مسلمانانو ته الله تعلیم ورکوي چې کله منافقان په تاسو کې نه یو سړی بدنامي نو تاسو به څه کوئ، تاسو به داسې خاموشه نه پاتې کیږئ چې دا د هغوی مسله ده. ان الذین جاؤوا بالافک، دا اوس زجر دی هغه منافقانو لا چې چا تهمت لګولی، یقینا هغه خلق جاؤوا بالافک چې رایې وړو بدنامه، عصبتم منکم یو ډله دا تاسو کې نه، لا تحسبوه شرا لکم، تاسو ګمان مکوئ په دې کیسه باندې شرا لکم چې بد دا تاسو دپاره، ځکه شر محض چې دی په دې کائنات کې نشته دی چې یو شی به محض شر وي، نه هر شر کې څه نه څه خیر پنهان وي. نو تاسو دا مه ګڼئ چې دا واقعه محض شر ده، نو ګوره دا واقعه شر ده، خو د دغې واقعې د وجې نه د سورت نور آیتونه رالل، نو په دې شر کې هم د الله د طرف نه خیر دی. بل هو خیر لکم، بلکې دا فایده مند ده تاسو دپاره. ها
لکل امرئ منهم مکتسب، د هر سړي د پاره دای کې نه ما هغه شی دی چې د کړی دی من الاثم یعنی جرم، چا چې کم جرم کړی دی د هغې جرم سزا به هغه ته خامخا ملاویږي. او والذي تولی کبره منهم، هغه سړی چې اوچته کړې ده دا بوج دی کې نه د دپاره به وي عذاب عظیم، چې هغه په هغه زمانه کې عبدالله ابن ابی و چې دله خو به الله عذاب عظیم ورکوي. او په دې زمانه کې دا ټول رافضي مصنفین دي چې دی د حضرت عائشې د بدنامۍ دا واقعه په تصنیفاتو کې لیکلې ده تحریری صورت کې، او دا په دې خلکو کې خوري. نو الذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم، دیل با اللہ عذاب عظیم ورکی. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون، ادب دے اول ادب، ولنا کلا جتاسو واوریدو دا، ولنا کلا جتاسو دا خبر واوریدا. نظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، دا د لولا مدخول اصل کی ظن دے. ولی گمانونو کو مومنو نارینو او مومنو سنانو په یو بل باندې خیرن دخو، تاسو په یو بل باندې د خیر ګمان ولیونو کو او دسم ولیونوی چې هذا افکم مبین، دا خو صفا دروغ دی. دسی پکاری وی الله وی د مسلمان معاشرت دغه سے پکار دا چې یو مسلمان پکې څوک بدنامي نو د دې د 100% اعتبار وی دی وای چې داسې نشي کېده. ظنوا بالمؤمنین خیرا، ړومبه خپل ګروان کې وګوره چې مزه دا کار کولې شم که نشم کولې، چې نشم کولې نو بل مسلمانم چونکه مسلمان دې دیم نشي کولې، دا هسې دروغه ده وی. هذا افکم مبین، نو تاسو له خدا پکار وو بیا خدا مسله د پیغمبر دی کور وا، نو تاسو له خو چپ پاتې کېدل نو پکار. لولا جاءوا علیه باربعة شهداء، ولی دینا را نوړل په دې خبره باندې سلور گواهان. قانون خو راغلی مخکې سلور گواهان دیله ثابتول وو. فاذ لم یاتوا بشهداء، نو کله چې دی را نوړل سلور گواهان نو فاولئک عند الله، نو دی دا اللہ پا نظمانی مانا دا اللہ پا فیصلہ کی هم القاذبون، دا دروغ جن دی، نو دا قاذف دی دیل سزا پکار دا بیا. ولولا فضل اللہ علیکم، ترغیب دے، او کنوے فضل دا اللہ پتا سبانی او رحمت داغ پا دنیا و آخرت کی لمسکم خامخا رسید لبو تاسوتا فیما دا غکار دا وجنا افضتم فیه چی تاسو پکی مصروف شئی عذاب عظیم. اذ تلقونه زجر، کل چی راواغ استلا تاسو دا یوبلنا حق خبرا بی السنتکم پخپلو جبو باندے، یو د بل ناغیستا بل د بل ناغیستا او دغه ستاسو هغه خبره بی بنیاده مشهور کړه. وتقولون بافواهکم، او تاسو په خولو باندې وی ما هغه څه چې نه و تاسو لا به باغې باندې علم څه دلیل، په خولې باندې تاسو د حضرت عایشې د بدنامۍ خبرې کولې یقیني دلیل چا سکنو. وتحسبونه هینا، او تاسو ګمان کو په دې خبره معمولی. وهو عند الله عظیم، او دا خبره الله په نسبت باندې عظیم ډېره غټه وه. ولولا اذ سمعتموه قلتم، دا دویم ادب. د دویم ادب حاصل دا دی چې مؤمنانو له خو پکارو چې په داسې وخت کې جبې بند ساتلی وی، او چې مومن ته کله منافق ویلی وی چې دا کار شی دی نو ده به ورته وي چې ما نتکلم ما لنا ان نتکلم بهذا، مونږ ته دا اجازت نشته چې مونږ دې د یو مسلمان باره کې دا خبرې وکړو، او دا خو د پیغمبر عزت دی. تاسو له وایي آینده له دغسې سلوک پکار دی. نو که دغه آدابو باندې عمل وشي نو هیڅ منافق سړی په هیڅ معاشره کې او په هیڅ زمانه کې اسلامی معاشره کې انتشار نشي پیدا کولی.
لولا اذ سمعتموه ولنا کل چې تاسو واورید دا خبرانو ول تاسو نو ویلې چې ما یکون لنا ندی مناسب مونږ د پاره چې مونږ دې خبره وکړو سبحانك پاکت هذا بهتان عظیم دا دې بهتان بدنام دا عظیم غټا یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا درې مدب الله نصیحت کوي تاسو ته چې تاسو دوباره اون کوي لغلی مثلی د سکار ابدن هچري الله درته نصیحت کوي چې د سکار ارتکاب در نبیاون شي ان کنتم مؤمنین کتا سو مؤمنان ای ويبين الله لكم الآيات ترغیب دے د دې احکام او د آداب باندې د عمل کولو او الله بیانې لكم تاسو د پارا الآیات آداب او الله د علیم حکیم فوا حکمتون والا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه یقینا هغه خلق چې غواړي چې خوردي شي به حیايي په ایمان والو کې ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه سوک چې دا غواړي چې بی حیايي دي د ایمان والو په معاشره کې خورشي لہذا هغه رد او شپه پدی کوشش کې دي دغه سي مختلف صورتونه او مختلف شکلونه جوړي اسلامی معاشره او په اسلامی ځوانانو کې د فاحشي او د بی حیايي لټریچر مواد خورولو د پاره نو د هر هغه سړي سزا په دې آیت کې ذکر کړي ویلهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ دیل بوی دردناک سزا په دنیا او آخرت کې او الله پوئیږي او تاسو په نه پوئیږئ ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کنه فضل د الله پتاسو دلته فضل نه مراد علامات د منافقانو بیانول او رحمت د هغه چې هغه حفاظت د فاحشاتنا نو دلته کې جزا پټه دا چې لعذبکم کدا فضل د الله او رحمت نه وینو الله بتا سلا سزا در کړي وا او یقینا الله دې شفقت کوونکې رحیم مهربان یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان دا سلورم ادب اے ایمان والو مزئی تاسو د شیطان نقش قدم باندې ومن يتبع خطوات الشیطان سوک جتا بیداری کوي د شیطان د نقش قدم نو یقینا شیطان خو وینا کوي د بی حیايي او د بدی او کنه فضل د الله پتاسو او رحمت دا غنو ما ذکا منکم نوو پاک پاتشه بنو تاسو کنا حصو کا بدن ہچری ولیکن اللہ یزکی من یشا لیکن اللہ پاک ساتھی چال چغاڑی او اللہ دے سمیع علیم ولا یاتلی اولو الفضل منکم ولا یاتلی اولو الفضل منکم والسعام لکه مخکې د واقعي تفصیل نظر تماوي چې صد سے مخلص مسلمانان بو هغه یم د دې منافقانو په دې پروپاګاندا کې متاثر شیو هغه کې نه یو مستح بن اوثاثه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قریبی رشتہ دار وو مالی اعتبار سرا کمزور ہے وہ معاشی حالت کمزور ہے وہ نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ با د سرا تعاون کو مالی کله چې ابوبکر صدیق ته پته ولګی دا چې مستح هم زما د لور په بدنامه کې پیش ته نو فطرتن د ابوبکر صدیق صاحب زړه ته نه خفه شو او وی چې وګوره دې زما خپلوم دې او زد سره سخ کوما او د زما د احسان خیال منساتو زما د رشتہ داری خیال منساتو نو آئنده به د سره کلم تعاون نکما نو الله دلته کې ذکر کوي ادب ولا یاتلی اولو الفضل منکم ولا یاتلی او قسم دې نه کوي فضیلت والا تاسو کنا او مال والا ان یوتو جا غیب ورکی اولی القربا و مساکین و مہاجرین فی سبیل اللہ تام
ندیل پکار دی چې ولیعفو ولیصفحو معافی دیو کی درگذر دیو کی. ابو بکر صدیق سے پوښو چې دا خو ما ته اشاره ده. نو وی ابو بکر صدیق سے ویلې چې ولینا ها مخی الله وی الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا تاسو نه غواړئ چې الله بس تاسو بخنو کی؟ نو ابو بکر صدیق سے ویلې چې ولی نه غواړو چې الله دې زموږ بخنو کی، او زه به انشاءالله مستخسره د معمول مطابق تعاون جاری ساتم. الا تحبون ان یغفر الله لكم. یو حضرت ابو بکر صدیق ته د لغزش احساسم اکو، لیکن انداز د سے اختیار کو چې هغې نه د ابو بکر صدیق سے شان او فضیلت معلومیږي د الله په نیز. ځکه وګوره الله ورته اولو الفضل ویل، اولو الفضل چې فضیلت والا منکم تاسو کې نه. والله غفور الرحیم. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات، تخفیف اخروی دے، یقیناً آغا خلق یرمونا چاگوی بدنام لگئی المحصنات الغافلات پاک لمنو، الغافلات سادہ زنانو باندی چی مومنی دی. الغافلات چی مانا بالکل سیدہ سادہ دی، دا پختو والا سادہ نا چی بے وقوفی دی. الغافلات من ډیری چالاکی ندی، سیدہ سادہ دی. دا سادہ لفظ دا کمال دا پارے استعمالی کی، لکه وی سم سادہ سڑے دے مانا سم صفا سڑے دے. لعنو فی الدنیا والآخرہ، نو پا دی باندے دی لعنت بھی با دنیا و آخرت کی، او دی لبوی عذاب عظیم غٹ. کل بوی دا عذاب یوم تشہد علیہم السنتهم، پکمرت جبا گواہیو کی بدیمانے ددی جبی او لاسونا اخبی، بما کانو یعملونا دہغ کارونو جدی بکول. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، پکمرت جبا پورا پورا ورکی دیتا اللہ دینہم الحق ددی بدلا چی رختین دا، ویعلمونا او دوی بپویشی چی یقیناً اللہ دے الحق المبین، اللہ ای دے حق مبین. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، پلید شیزونا دا پلیدو دا پارا دی، او پلید دا پلیدو شیزونو دا پارا، او پاک چیزونا دا پاکو دا پارا، او پاک دی دا پاکو شیزونو دا پارا. الخبیثات کے دیر تفسیرون دی، مانا الکلمات الخبیثات، بد خبر د بد خلق د پارا، د بد کارونا د بد خلق د پارا دی. او سوک بکی وای چې بد زنانی د بد سړو د پارا، او پاکی زنانی د پاکو سړو د پارا. نو دلته بم دا خبره کو وی، نو دا قانونی نه ده چې دا به دسی وي، د دینه به خلاف نه کیږي. دا یو عام غالب اعتبار سره وایي. او دلته کې بہتر دا دی چې الخبیثات نا الکلمات الخبیثات مراد دی. بد خبری یعنی دا بدنامی د بد خلقو د پاره دی، او د خی خبری د خو خلقو د پاره دی. پدی باندې کرینه دا د آیت رستو جمله چې اولائکا مبرؤون مما، دغه خلق پاک ساتل شوی دی دا هغه خبرونه چې دی وای. دا پیغمبر او د پیغمبر آل دا مبرؤون مما یقولون دی، دی بدنامونه پاک دی. لهم مغفرت و رزق کریم، دی لبا بخنوی او رزق بوی کریم عزت والا. یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا. ددید یعنی آیت نمبر 35 پورے لس آداب دی د صد فحشا د پارا. صد فحشا اسباب د فحشا بندئی، زګه دسه فاحشات په دی باندې نه ختمیږي چې اسباب دی کولاوي او ته په فاحشات باندې قوانین باندې جوړو.
اسباب د زنا د عام وی او ته دی وای چې زنا جرم دی نو پدې خو نه کیږي اسباب ورلا بان کا اسبابو کې مقصد څه دی د دغه آداب ټولو مطلب دا دی چې د مرد و زن دا بی باکانه اختلاط دی نوی دغه اصل کې د ډیرو فاحشاتو سبب جوړیږي بی باکانه اختلاط د مرد او د زن دغه اسباب وی د فاحشاتو نو الله داغي صد کوي بندیز کوي وی رنبه ادب سکی وی که تاسو د بل چا کور ته ځئ نو بغیر د اجازت نه د هغې کور ته مه ننوځئ مطلب بسی مطلب دا دی په دې کې هغه څه ورته وایي دې وخت سره پرایویسي یعنی چې انسان مسلمان دی آغا کور کی آغے پتہ نہ لگی چې بکم حالت کې دے کور نه بار خو هر څوک په بل حالت هی خود کور دنه په پرده کې دنه د هغه مخصوص حالت څه د پردې ستر نو هغه د چا د پتہ نه لگی نو الله وی چې تاسو به د هغې نه مخکې اجازه غواړئ اجازې نه بغیر به نه ننوځئ کورونو ته د اجازې د دې بیا صورتونه معاشرتی اعتبار سره ډیر دي لکه بعد علاقو کې کورونه لکه هغه ټیم عربو کې هم دغه وو چې د هغې به داسې کورونه نو لکه مونږ خواته چې دي چې یو کورونه دي بیا صحن دی او بیا دروازه ده لرې د هغې به بس صحنونه نو کوټې به وي نه هلته کې اجازه طریقه څه ده چې ته بار نه ودرېږه آواز وکړه چې زه فلانې ما یا السلام علیکم یا به غاړه تازه کې وغیره وغیره خو محض هغې ته اطلاع ورکول دي داسې نو یو طریقه دا ده او که کورونه داسې لکه چې دا مونږ خواته دي کوټې هغه پکې لرې وي بیا غټ صحنونه دي بیا په دروازه لګېدلې ده نو بیا د هغې طریقه دا ده چې یا به څوک ماشوم ولیږي نو دا اجازه وي یا دا چې دروازې باندې ګنټۍ لګېدلې ګنټۍ به ووهې او یا چې ګنټۍ نی نو دروازه به وټکې خو دا ټکول به دې په داسې طریقې وي درمیانه یعنی ډیر آواز سره هم نه چې کور والا هیبت واخلي چې داسې وشول او ډیر په مدم آواز هم نه چې هغې ته اډو د سره ستا هغه آواز یې ونه رسي او په دې وخت کې بیا آداب د شریعت دا دي چې 3 ځله به ورټکې 3 غنټیانې به وکړې نو که بیا تا ته دننه آواز را نغې نو بیا ځه او دا به سوچ نه کې چې وګوره څومره متکبره دي اډو دروازې راته کلاو نه کړه دا زمونږ جاهلیت چې وي نه د اجازې مقصد یې دغه و چې هغې ستا د ملاقات په پوزیشن کې دی او که نه دی نو که هغه جواب در نه کو نو مطلب دا چې دی وخت کې هغې په داسې حالت کې نه دی چې تا سره ملاو شي یا مصروف دی یا څه وجم کیدی شي نو ته به بس لاړ شي بس ړه به تېنه نه پړسې چې ودرېږه زه والا کور له تلی وم وګوره دروازې کولاو نه کړه یا وګوره ما دومره دغه وکړل دا به نه کې بل دا چې 3 ځله به چې دروازې ته به وایي مخکې نه ودرېږي ور به وټکې یو طرف ته به ودرېږي کیدی شي چې دروازه کول شي ستا دننه نظر پروندي بې پردګي وشي او یا به بیا دروازو په سرو کې نه ګورې نبی علیہ السلام وایي چې سرو کې نه څوک ګوري او چا وله سترګه ووهله نو موږ یې قصاص نه اخلو معنی د ده باندې قصاص نشته دا هم یو جرم دی په دروازو کې نه قتل نو دی ادب کې دغه تفصیلات دي دغه درته ما وایي دا معاشرتي دي هر چا خپل طریقې باندې دی وخت سره بیا د ملاقات یو صورت دی د عفونه دم د ملاقات دغه دی دی کې هم د دغې شرعي آداب و خیال ساتل غواړي
عمومی مونږ سوکو مونږ چې کم خپل وخت کې لکه اوس مونږ اوس تر دې پورې خو دې کې مصروف یو دوله زه چې اوس دلته نه لړ شم نه ما عادت دی د بندوم نه 2-3 فوټونه هغه وخت کې راشي نو دا خلک خو ټول ودي که نه دی دې 12 پاسي نو دی وایي جوړه ټوله دنیا پاسېدلې ده نو دی دې کې مونږ له پکار دي چې د مخکینی دغه خیال وساتو مانا ما ته بس وقفونو کې خپل مطلب لوي کړی جی ما وای فلانی وخت کې مو کو تاسو اوچت نه کو دا انسان باندې بد ولګي چې ما به نی اوچت کړي نو صدا وجه نه به نی اوچت کړي نو تا په ګیله په ما باندې صدا او نو دی کې به هم دی ته خیال ساتل غواړي چې دا وخت آیا د آرام دی یا دا وخت اوزګار دی یا که هغه اوچت نه کو نو کیدای شي چې مصروف وي بل وخت کې به ورته وکم دا نه چې خفه شمه چې وګوره ما فونونه کول او د ما فونې اوچت نه کو نو دم اجازت کې راځي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم تاسو من داخلی گئی کورونو تا غیر بیوتکم بید نورو کورونو نا بید خپلو کورونو نا ایمان والو کې زنانم داخلی دي زیاده د صحابه زنانو په باره کې هم دغه راځي هغوی چې بمبل کور ته تلې نو هغوی به اجازه اخیسته دلته موږ څخه دا نشته به ډایرکټ دننه ته ننوځي دا د جاهلت خبرې دي زنانم چې ځي نو پکار دي چې ور دې وټکوي یا داسې داسې طریقې سره کیدای شي چې دننه زنانی نی او نارینه ناست دي نو دغه د زنانو د پارم دا آداب دي چې دی بم اجازه غواړي حتی تستانسو د تستانسو معنی دا تر دې چې تاسو ورته ځان معلوم کړئ تستانسو اصل معنی دا وا حاصل معنی مونږ وو چې اجازه دی غواړي وتسلموا علی الها او سلام کوي د کور والو باندې ذالکم خیر لکم دا به بهتر وی تاسو لا لعلکم تذکرون چې تاسو یاد ساتئ د الله احکام ها فإن لم تجدوا فيها احدا کتاسو نو مندل پاغه کورونو کې څوک نو فلا تدخلوها نو مداخلی گئی کورونو ته تاسو دا نو سوچ مکوئ چې د هیڅ څوک پکې نشته نو راځه نه د کور ځان لیو الله فضل نه بیا شو دا پرایویسی ده د کور ځان لا یو خپل دغه دی چې تاسو به بغیر که څوک پکې نو بیا به هم نه دی لا دم لم تدخلوها تاسو به نه داخلیږئ هغه کورونو ته تر دې چې اجازه وشي لکم تاسو ته و ان قیل لکم او که وویل شي لکم تاسو ته چې ارجعوا واپس شئ نو فرجعوا واپس شئ بس دا خو اډو زموږ معاشره کې اډو تصوري نشته خو کو وویلی شي کور خوانه وویلی شي چې دې وخت کې د نیم اوزګار نو فرجو واپس لاړ شئ بس هو ازکا لکم دا به ډېر بچ کوونکی وي تاسو له دې کې ستاسو فایده ده ستاسو زړه پاکئ واپس لاړ شئ کیدای شي چې او دی به نو اوزګار نو ها که بیا هم هلته کې د جاهلانو هسې ولاړې نو خلک به وایي د پردي کور ته دی څه کوي مخې ته بیا ګرځي او بیا دروازې ټکوي نو خلک به ستا په باره کې د بدګمانیانو کې مبتلا کیږي ځکه الله وایي هو ازکا لکم دا ډېرو تهمتونو نه تاسو لا بچ کوونکې ده چې وویلی شول چې ځه نو ځه بس والله بما تعملون علیم والله ستاسو عملونو نه خبردار دی علیم پوه دی لیس علیکم جناح ها یو استثنائی صورت پکې ذکر کوي وای مانا تاسو ته ویل شل چې بیوتن تا بغیر د اجازت مدی کوټو تا کورونو تا کمرو تا نو بعدې کوټه د سیوی بعدې تعمیرونه چې پاغي کې رهائش نه وی رهائش او د انسان بګې تلل راتلل ضروری وي فیها متاع لکم معنی جماعت ته چې جماعت کې سکونت نشتا خو لیکن د مسلمان تلل راتلل ورته شتا سرکاری دفتری دی دغه سي اداري دي ضیاونه دي
دسی ضیاؤنا چې التا دستاسو تلل راتلل کیږي او سکونت پکې نوي نو هلته بیا تاسو لا د ایجادي ضرورت نشته ذکر وی لیس علیکم جناح نشتا پتا زمانه سو گناہ کا داخل شی تاسو بیوتن آغا کورونو تا آغا کوٹو تا آغا تعمیرونو تا چه غیر مسکونتن چاگی کی رہائش نکیگی او فیها متاع لکم پاگی کستاسو فیدی اداغی کستاسو ضرورتو ندی مانستاسو ورطا ضرورت پیخیگی دتلو راتلو نو پدی کی بیا تاسو ته د دغه طریقې سره ایجادي ضرورت نشته لیکن دل تکیم یو خیال ذهن کی یو خبره کې دی د سه زیاونو کې هم بعض مخصوص زیاونوي چې باغی کې هر چاته د تلو اجازه ني لکه داغي بیا تعیین شوی منال تبل بورڈ لیکلې چې یہ شارع عام نہیں ہے مانا چې هر څوک پې نشي تللی یا ممنوع علاقہ بورڈ پہ لګولې وي یا الته لیکلی چې شناخت کرائیے یا مثال په تور باندې پارک ته هغې کې د داخلېدو دپاره ټیکټ ورکول دي نو دا ټیکټ به منزله اجازت شو اوس دا به نه کې چې چېرته شانه پارک ته کوز شي روغونه چې دا دیله به څوک ټیکټ ورکوي نه شریعت طریقې باندې دلته هم تاله دا ضروري ده ته به ورله ټیکټ ورکې دا بغیر اجازې به نه دی یا چې چېرته هغوی لیکلي دي چې شناخت وکوي نو خپل شناخت وکړه د بغیر د شناخت نه به نه دی چې چېرته د هغوی اجازه نشته نو هغې د به بغیر د اجازې نه ننوځي والله یعلم ما تبدون وما تکتمون الله پویږي باغ سره چې تاسو یې ښکارا کوئ او باغ سره چې تاسو یې پټوئ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دا دویم ادب دی دا دویم ادب دی ضرورت د پاره مومنه زنانه اغم د کور نه وتی شي ضرورت د پاره ولی چې هغه وقرن فی بیوتکن دی که نه لیکن ورسره ده ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه چې ضرورت د پاره د کور نه بهر وته شي لیکن د جاهلیت په شان د دین وی البته تفصیل راشي ان شاء الله نو اوس وای ک په لار کې د یو مؤمن او د مؤمنه د مرد او زن چې چرتا اختلاط نشي نو د هغې د پاره سبب دا ذکر کوي چې قل للمؤمنین که نارینه دی او که زنانا چې په لاره ځئ نو دا نظرونه لاندې ساتئ مطلب دا چې بس تا ته د کم څیز ضرورت دی ته چې چېرته روانې خپل نظر هلته ساته دغسې مه کو چې څلورو خواته د نظري ناڅاپه په پټي کې پروت دی اکثر داسې وشي ته د خلکو سره څه کې بس تا خپل لاره ګوره او روان اوسه نو ستا به د ډېرو څیزونو نه نظر محفوظه پاتې شي او که څلورو خواته د نظرونه کله اسمان ته کله څې خوا کله ها خوا کله دې خوا نو یا به د چېرته نالۍ کې خبره شي او یا به درته ډېر خبرې داسې معلومې شي چې تا به نه معلومول غوښتل نو هغه به ستا د پریشانی سبب جوړ شي چې دا داسې وشول ده ولې داسې وکړل نو الله ادب ذکر کوي د لارې د تلو ادب دی او دا د نارینو د پارم دی او د زنانو د پارم دی دا د مونږ د پارم دی او د عوامو د پارم دی او مونږ لپاره بیا انتهایی ضروری دی او تابع الله سے بود دلا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او آیا دی مومنو نارینو تا یغضوا من ابصارهم جلان دی ساتی اخبل نظرونا نظرونه دی لږ لاندې ساتئ لاندې لږ لاندې ساتئ معنا د ضرورت مطابق ګورئ ویحفظوا فروجهم او ساتئ تاسو خپل سترونه د ښکاره کولو نه او بېځایه استعمال نه خپل سترونه ساتئ ذالکم ازکا لهم دا به ډېر بچ کوونکي پاکوونکي وي دوی دپاره د نظر حفاظت چې په دې طریقې سره انسان نظر ساتي نو فضل څیزونو باندې د نظر نه پرونځي ان الله خبیر بما یصنعون
یقینا الله خبردار دے بما پاغس یصنعون چې دوی کوي. دلته صرف یفعلون یا یعملون اونوي، یصنعون یووی د صنعت کاریګری. من یو سړی دی چې هغه پټ پټه باندې بدنظری کوي. دا بدنظریم یو مرض من الامراض دی، بیماری د بیماری چې څوک په دې بیماری کې مبتلا شي حالانکه په نظر کیږي اس نه خدای به ټوله رد بیا د لارو کې ناست دي د دغې بیماری د وجې نه. کله یو ته قتل کله بل ته قتل، په دې قتلو درته هېڅ چیز نه ملاویږي، لیکن دا یو بیماری ده. نو الله وی په دې صنعت او کاریګری سره چې ته کمې خفیه بدنظري کې نو الله د هغې نه خبر دی. وکل المؤمنات دا اوس آداب د مؤمنو زنانو د پاره. وکل او اوایا مؤمنو زنانو تا چې یغضضن من ابصارهن لاندې دي ساتي خپل نظرونه، ويخفضن فروجهن او ساتي دي خپل سترونه، ولا يبدين زینتهن او نه دي ښکاره کوي خپل زینت. آزاد زینت دې نه ښکاره کوي، ها الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکاره شي د هغې نه بې اختیاره. بې اختیاره ښکارېدل معنا یو زنانه ځان یې پټ کړی دی، چیل یا برقع په هغې کې پټه ده لیکن د هغې قد قامت اندازه لګي، نو دا د هغې اوس اختیار نه دی. یا په دې برقې باندې د چا نظر دی، د دې کې اوس د هغې څه اختیار نشته، الا ما ظهر منها دی ده. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ او پکار دی چې دی دی واچي پړونی په خپل ګروانونو. خدا د کور کې دننه د پاره دا حکم دی، دا د کور کې دننه د پاره دی چې لِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. زمانه جاہلیت کې با خزه کور کې یا د بار دسې وتی چې دا ګروانونه به کولاو مانه دی باندې به صادر وغیرہ نو نه په سر باندې او نه په ګروان، لکه د جاہلیت جدیده سزنانی دسې ګرځي. نو الله هغې په باره کې وایي چې نه مؤمنه او شریفه زنانه چې د هغې په سر باندې او دی ګروان نه دی صادر او دوپټه دی تاو وي، دا د کور دننه دی. او د کور نه بار به څنګه دی هغه بیا سورة الاحزاب کې د هغې تفصیل را دی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ او نه دی ښکاره کوي دی خپل زینت. دلته آزاد زینت مراد دی، مانا سر مخ غوږونه دا پنډۍ وغیرہ دغه آزاد زینت دا به نه ښکاره کوي مگر الا لبعولتهن خاوندانو مخکی او آبائهن یا د پلارانو او آبائی بعولتهن یا د سخرانو او ابنائهن یا د زامنو او ابنائی بعولتهن او ابنائی بعولتهن یا زامن د خاوندانو خپلو د بلی خدینا او اخوانهن یا درونو مخی یا بنی اخوانهن درونو زامن اوریرونا او بنی اخواتهن یا د خویندو زامن او نسائهن یا د عامو مسلمانو زنانا. چې ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مسلمان زنانی لا جائز ندی چې دیتا دی سوگ یهودی یا نصرانی زنانه وګوري، یعنی هغې نه به هم دا خپل ستر ساتي. لا یبدین زینتهن خپل د زینت اظهار به هغې په مخ کې ونه کوي، هغې نه به هم ستر کوي. او ما ملکت ایمانهن یا هغه چې مالکانی شوي دي د دوی لاسونه مانه وینځي، غلامان نه دي مراد. او تابعین یا خدمتگار غیر اولی الاربتی چې نوی شهوت والا من الرجال د ناری نونا، خدمتگار دے خدا غناس د شاوت خطر نشتا. او الطفل الذین یا هغه ماشومان چې هغوی نوی خبر علی عورات النساء په پټو خبرو د زنانو. دغه ولا یضربن بارجلهن او ندیگ دی خپی اخپلی په زور سره،
د تلو په وخت کې دا خپل خپدې په زور په ځمکه نږدي لیولما چې معلومه شي هغه شی چې دی یې پټ ساتي من زینتهن یعنی کاله چې هغه وخت کې د عربو دستور و چې په دې خپه کې به هم پاذیب وغیره اچول نو که دا خپه په زور باندې په ځمکه ږدي نو د پاذیب هغه آواز به راځي نو دی کې به هم جاذبیت وي خلق به ځان ته متوجه کی لہذا ہر هغه حالت دی کې داخل دی چې کم کې کشش وي معنی اوږد سینډل او دا په आवाज سره بیا ځمکه باندې تلل چې د هغې आवाज پیدا کیږي او خلق ځان ته متوجه کوي په دغې کې خوشبو داخله ده چې نبی علیہ السلام ورته بدکاره ښځه ویلي دي چې خوشبو سره ځي نو د خلکو توجه ځان ته اړوي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون او توبو کوي الله ته تاسو ټولو اے مؤمنانو چې تاسو کامیاب شئ وانکحوا الایام منکم دا ادب دی د دې ادب مطلب دا دی چې نکاح عام کوي چې جائز طریقې سره د قوت شهوانی استعمال وشي که ورنه که دغسې جائز مواقع نه ملاویږي نو بیا به هر تن ناجائز طرف ته ځي نو بیا به په معاشره کې بدامني پیدا کیږي فاحشه او بېحیایي به عامه کیږي لہذا د بېحیایي د روکتھام دپاره دا جائز طریقې د عامې کوي په معاشره کې وي او د نکاح په لاره کې چې کوم رکاوټې دي دا ختم کوي که هغه قومي او برادري رسمونه دي لکه زمونږ په معاشره کې نو وی وانکحوا الایام منکم او وعدو کوي د بې وعدو ستاسو نه چې دي تاسو کې نه چې کوم ناواده کړي دي د هغوی د ودونو انتظام وکوي والصالحین او نیکان ستاسو د غلامانو او د وینځو نه د هغوی هم ودونه وکوي ان یکونو فقراء که دی غریبانان وي نو الله به غني کی د خپل فضل نه دا اوس مطلب نه دی چې په واده سره انسان مالدار کیږي چې اوس مالداری د پاره وادونه شروع کی دا مطلب نه دا خو یو مطلب دا دی چې په دې کې تاسو بالکل داسې حسابګر مو جوړیږئ دی کې ادب د ټولو لپاره دی د جینۍ وارثانو ته ویل کیږي چې ته به صرف دې ته نه ګوري چې دا سړی ډیر مال والا دی کو لږ مال والا دی چې لږ نور وګټي نو حلو به وله واده کوو یا دغسې چې هلک والا ته ویل کیږي چې تاسو لا د هغه د ګټې په تمه یئ نو واده وله نه کوئ نه په دې کې الله باندې توکل وکئ سړی د دا سوچ کوي چې ښځه راځي نو ځان سره به خپل رزق راړي دې دا مطلب دی ان یکونو فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم ذکا اللہ وسیع فضل والا دے علیم پوہ دے ہاں ولیستعفف الذین او پکار دی چې ځان دی اوساتی هغه خلق چې نمومي نکاحن طاقت د نکاح د طاقت د نکاح ور سره نشته معنا رهایش لپاره مکان نشته مہر ورکول لا پیسې نشته یا د مہر نرستو نفقی او د اخراجات او د خرچو انتظام اور سکه نشي کېدی سنا څه طریقې سره د خپل ځان کې دا محسوس کوي چې زه به د ښځې حق ادا نه کړی شم نو هغه دپاره الله وایي چې ولیستعفف د ځان ساتي د ګناهونو نه چې لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضلی تر دې چې الله به غنی کی د خپل فضل نه والذین وغ خلق چې غواړي کتابت غلامانو زور و پاغه وخت کې پدې کې یو قسم غلام و چې هغې ته به مکاتب غلام وي چې د هغه به خپل آقا سره یو معاهده وشوه چې دومره مال وګټه هغه راکه نو بیا ته ازادي هغې ته به مکاتب وي نو وی هغه چې غواړي مکاتبت مما د هغه غلامانو نه چې مالک شوي دي ستاسو لاسونه فکاتبوهم نو غلام مکاتب جوړ کوي که تاسو پوهیږئ په هغوی کې خیرن څه خیر که تاسو ته پته وي چې دی به وګټي مال
امانتدار دے نو بس مکاتب جوړ کړي وآتوهم ور کوي هغه ته د الله هغه مال کې نه چې الله تاسو له درکړي دے. دا د اسلام تصور دے د مال په باره کې چې دا مال تاسو کا د الله دے نو د الله امانت وګڼه. ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء دا بل ادب دی او پدې کې رد دی دا غي د یو طریقې چې هغه با په وینځو باندې جبرن زنا کولا او پاغي به پیسې په ګټلې او کاغه وینځي با دا زنا نه کول غختل نو بیا به مجبوروله نو دا غي رد کړي. ولا تکرهوا فتياتكم او مجبوروي خپل وینځي په علل بغای په زنا کولو. ان اردنا تحسنا کاغی غواړي تحسنن پاک دامنی. ان اردنا تحسنا دا قید واقعی دے مانا اقرا متحقق کیږي حلو چې هغه احسان غواړي کنه که هغه احسان نه غواړي نو بیا خو اقرا یې نه ده او دلته د اقرا صورت ذکر کړی دی. لتبدغوا عرض الحیات الدنیا جتا سولټوي اسباب د ژوند دنیاوی او څوک چې دوی مجبوري نو یقینا الله د دې مجبورولو نه رستو غفور الرحیم دی. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات ترغیب القرآن او خامخا موږ نازل کړي تاسو ته آیتونه ښکارا ومثلا من الذین نمونی د هغه چانا چې تیر شوي دي تاسو نه مخکې وموعظة او نصیحت للمتقین د پرهیزګارو دپاره. چلو جی اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.